دروغ نه په ټوکه روا دي نه په قص روا دي. ډېر خلک د ټوکې نه دي د دروغ وایي خلک خندوي. 3 وارې د خدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوه حدیث کې ویلي چې دته کنده د جهنم ده چې خلک خندوي او دی دروغ وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې تکیه کړې وه صحابو ته بیان کوو ورته ویل لوی ګناهونه در ونه ښیې؟ وایي ولې نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویې ښیه. وایي د الله سره شریک مقررول دا خو ډېره غټه ګناه ده دا خو الله نه بکي دا مشرک و کافر. دویم شی ده حقوق الوالدین مور و پلار خفه کول. د مور و پلار ازار دا ډېر خطرناک ده بس دنیا او آخرت دواړه کې خرابېږي. دریم شی ده دروغ ویل یا د دروغو شاهدي. دا خبره بیا وکړه بیا یې وکړه تکیه یې کړې مبارک تکیه یې پرېښوده راپورته سو مبارک بیا یې وکړه بیا یې وکړه. دا یې ولې بار بار کوله؟ ځکه دغه نقشه خدای پاک ده ته ښودلې وه چې آخر د امت کې به ډېر دروغجنان وي. الله دې موږ تاسې وساتي. نو ښه یې پوه کول چې ګورې دروغ ډېره عظیمه ګناه ده غټه ګناه ده. خدای په غضب کېږي خدای انسان ته په قهر کېږي. دا یې بار بار صحابه مبارکین ویل چې موږ ویل چې کاشکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور غلی سوی وی. داسې نه چې د ده خبرې پرې درنې سوې دوی ته خوند ورکاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو. خو په دې خوا بده سوه چې صحابه کرام خو داسې پاک خلک وو چې څنګه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لستي به عمل ورباندې کوو. دومره خبره به دوی نه وه لستي به عمل ورباندې. نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خوا بده سوه د دې مبارک را سره تکلیف سو. خو دومره غټه ګناه ده چې دا یې بار بار ویله. شرک بالله یو وارې وویلې حقوق الوالدین یو وارې وویلې خو دا دروغ ویل یا دروغ شاهدي دا یې بار بار ویلې. موږ یې پوه کول چې ای امته ګورئ دروغ مه وایئ دغه نه ځان ساتئ. دا مې صرف یو نمونه درته ویلې چې ګورې زه به الله راکړه څه دپاره راکړه؟ مانځه دپاره تلاوت دپاره د خپل ضرورت ادا کول دپاره. مرض د مرض ډاکټر ته بیان که. یو بل مشکل دی د هغه پکې بیان که. حیوانات بېچارهګان ګورې د هغه هم دغسې درد لري خو هغه یې نسي بیانولی. ما ورته یې بیانولی سو. تجارت و کاروبار کو خپل تجارت بیان که په څو ده په څو یې اخلي په څو یې راکه. قرآن عظیم شان تلاوت ورباندې وکه. نیکې نیکې خبرې پرې وکه. مسلمان پرې خوشحاله که. رسول الله صلی الله علیه وایي وایي له اور د دوزخ نه ځان وساته کې په یو ټوټه خرما باندې نور دې وس نه رسېږي. ډېر مسکین یوه ټوټه خرما خو دې وس رسېږي چې یو بل مسکین ته یې ورکړي. په دغه به دې الله د دوزخه ساتي. که دا هم وس نه لري ډېر مسکین یې ډېر مسکین یې فبکلمة طیبة ښه خبره مسلمان ته وکړه دا هم صدقه ده. د ورځې 1000 خبرې مسلمان ته ښې وکړه 1000 صدقې دې وکړي. نو دا به د ژبې شکرانه ادا سي چې څومره نیکې نیکې خبرې په ژبه کوئ 280 ګناهونه صرف په ژبه کې دي. ګورئ دا دومره خطرناک شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک پوښتنه کوي رسول الله ته په ما په څه شي ډېر ډارېږي چې زه به هلاک سم دوزخ ته پې لاړ سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله ژبه مبارک دغسې ورته ونیوله ژبه. وایي د ژبې د لاسه موږ دوزخ ته ځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفقت الفاظ ورته مور دې در باندې برسه دا که څوک چا باندې ډېر ګران ای ته مړ سي خپل زوی ته هم کله سړی وایي مرګ خو مقصد نه وي خو پرې ګران وي. دا پړ مخیز دوزخ ته ولیږي دا د ژبې په ریبلو باندې ولیږي. بس مدرسونه هم نه وي معلوم چې اوس موږ څه پکې وایو. حتی د علماو سپکاوی نعوذ بالله پکې کېږي. په دې باندې الله ناراضه کېږي. د علماو سردار څوک درته جواب راکوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. مطلق علماو کې بد ویل یو کې مجلس جوړول رسول الله مبارک سي بد ویل دي العیاذ بالله. ځکه د څلورو مذهبو اتفاقي مسله ده چې مطلق علما د چا بد یسیږي الله دې موږ تاسې ټول وساتي. دا وایي کافر کېږي. ځکه علماو کې سردار د علماو څوک ته خو رسول الله مبارک ته. علما وارثان د انبیا علیهم السلام دي. نو دا به د ژبې شکرانه ادا سي. داسې الله تعالی زړه راکړی ده په دې زړه کې د چا سره محبت وکړو. یو چا ته سفر کې تللي وو یو نفر ده دا مجلس کې خو چاته معلومات نه یاتې د هومره فکر وي د غریب وایي زړه یو ځای ده یو مینه او محبت پکې ځایږي. چا به د خپل کوروالا سره وایي مخایه محبت وي چا به دنیا سره محبت وي. که کوروالا سره محبت وي هلته به ډېر تګ راتګ کوي. که دنیا سره محبت وي ډېره دنیا به ګټي. مال بس د دغه غریب دومره فکر ورسید دومره فکر یې ورسید. اصل باید موږ دې ته سوچ وکړو چې دا کور والا چا راکړی؟ جواب راکوي الله. دا دنیا څوک راکوي؟ الله. دا عزت څوک راکوي؟ الله. دا سترګې څوک راکوي؟ الله. دا ژبه څوک راکوي؟ الله.
دا عقل څوک راکوي؟ الله. داسې ووایه چې زړه دې وي مینه دې و محبت جای ته راځه په دغه زړه کې د خدای سره محبت وکړه چې ټول الله درکړي. د دنیا دې برابره سي آخرت دې برابر سي. د دنیا تجارت نه خو دې نه منې کوي د خدای محبت. دین او شریعت خو دې نه منې کوي. موږ د دې فقه کتابو کې هدایه ورته وایي په یوه کتاب کې لمونځ، روزه، زکات، حج ټول بیان دي. تاسو سوچ وکړئ چې موږ په اسلام کې د معاملاتو تجارتو څومره غټ ځای ده، څومره اهمیت یې ورکړی ده. دا ټول په یو کتاب کې دي. نکاح او کورني معاملات په بل کتاب کې دي. بیع او خرید و فروخت مځکې دا په 2 کتابو کې دي. ګوره په اسلام کې تجارت دومره لوی ځای لري. ډېر خلک دا فکر کوي چې زه تجارت کوم که دین باندې عمل وکړم تجارت او کاروبار نه به وغورځېږم. دا غلط فکر ده. هسې نه ده. دین دې له تجارت او کاروبار نه غورځوي. دین دې په تجارت او کاروبار نور هم ترقي درکوي چې موږ لږ څه ورته متوجه سو. دغه زړه کې باید د چا سره محبت وکړو. الحب فی الله والبغض فی الله. محبت د خدای دپاره، بد یسونه د خدای دپاره. ګورې دا جز د ایمان ده. دغه ته ورونه متوجه سي. جز د ایمان ده څه معنی؟ ایمان نه پوره کیږي چې دغه صفت په چا کې رانسي. حب فی الله څه معنی؟ د یو چا سره ته محبت کوي خالص د خدای دپاره. یا الله عالم ده، بزرگ ده، نیک سړی ده، عام مسلمان ده، عام مسلمان ده، خو نیک عملونه کوي په زړه کې دې خوښېږي چې الله دا مسلمان خو ما د تا دپاره خوښېږي. دا ښه عابد د تا ده، ښه تلاوت کوونکی ده، ښه جمع لمونځونه کوي، ښه عبادتونه کوي. خدای پاکه دغه خو د ما سره نور هېڅ تعلق نشته، خو په دغه وجه مې خوښېږي چې د تا ښه عبادت کوونکی د تا ښه پالي. دې ته حب الله وایي. د خدای دپاره محبت. نه د قرابت خپلوي لحاظ پکې، نه د بل شي لحاظ پکې، نه د تجارت لحاظ پکې، نه د کاروبار لحاظ پکې. فقط دغه لحاظ چې الله تا ته نسبت کړي د تا دپاره مې خوښېږي. او که څوک د خدای پاک دښمن وي تا ته هېڅ تاوان هم نه ده رسولی، هېڅ بد هم نه درته رسولي، خو د دې دپاره چې د الله دښمن ده، د خدای دپاره دې بد ایسېږي. دې ته بغض فی الله وایي. دا به په ورځ د قیامت د عرش عظیم د سورو لاندې ناست دي. څومره غټه مرتبه شوه ګورئ.